الله الرحمن الرحيم. والمراد بالمقدمة ها هنا ما يتوقف عليه الشروع في العلم، ووجه توقف الشروع إما على تصور العلم في العلم، فلأنه لو لم يتصور أولا ذلك العلم لكان طالبا للمجهول المطلق وهو محال لامتناع توجه النفس نحو المجهول المطلق وفيه نظر. هر کله چې مصنف رحمت الله علیه فارغ شو د بیان د اجزاونا اجمالا، اجمالا یادې بدی کنه اولنې پکې سوا دا مقدمه کې د چانه بحثو د ماهیت د منطق نه، د بیان الحاجت نه، او د موضوع د منطق نه. کوئی به خبره او دا موقوف علیه د شروع وکنه، او یا به د دینه بحث نوي، نو که د دینه بحث نو بیا ورپسې شی وو یا به پکې بحث چې کوم دی د مفرداتو نوي، او یا به د مرکبات غیر مقصودو نوي، یا به د مفرداتو نه، او یا به د چا نه. نو که د مفرداتو نه بحثو نو دا مقاله اوله او که چرته د مرکبات غیر مقصودون بالذات نو دا مقاله ثالثه ثانیه. دا څه شو؟ او که چرته د هغه مرکباتو نو چې هغه مقاصد بالذات دي، هغه مرکباتو نو چې هغه دي، نو دا بیا په دوه قسمه باندې دي. یا به نظر په دې مرکباتو کې چې مقاصد بالذات دي، یا به من حیث صورت وحده وي، سبي من حیث صورت وي، نو دا مقاله ثالثه شو. او یا به چې کوم دې د مرکبات مقصوده بالذات، یا به چې کوم دې په دې کې بحث کیږي من حیث الماده، نو دا څه شو؟ دا خاتمه شو. یو شوي څو اجزا شو؟ پنځه. اگر دې پرته کې راوړل دي دا مقدمه مزاحو لیکي، دا پنځه اجزا مزاحات لیکي چې دا په ګوریا دي بار باندې په کتاب کې. نو هر کله چې مصنف رحمت الله علیه فارغ شو د تقسیم نه د وجه د حسب د اجمالا د اجزاونا، نو اوس څنګه دې به هغه کې تفصیلا شروع کوي. اوس الله کې هم مقدمه راغلی و، خدا مقدمه چې کوم دې دا په دوه قسمه باندې ده. مقدمه په دوه قسمه باندې، یو دا مقدمه دا علم وي، او یو دا مقدمه دا کتاب وي. یو مقدمه دا علم دا، او بل مقدمه دا څه ده؟ دا د کتاب دا. نو اوس دلته چې کوم دې کومه معنا د مقدمه مراد ده، په وجه د حصر کې چې مقدمه ذکر شو، د دینه کم قسم د مقدمه دا دینه مراد ده. نو دې لګي کېږي جواب کوي ښا وې اے معترضه دلته کې مراد د مقدمه نه هغه مقدمه د شروع فی العلم ده. نو معنا مقدمه العلم څه ده؟ مراد دا دینه مراد ده. بیا د مقدمه العلم مثال چې کوم دې درې شي نه دي ښا وہ شئی ندی یاد دیا تھا تاریخ موضوع غرض. تو مقدمۃ العلم کی دچانا بحث کی تاریخ موضوع غرض نہ کوئی خبر باندھے. ندیوی والمراد بالمقدمة ها هنا ما يتوقف عليه الشروع في العلم. دلته کې دا محصله کې شوی دی په دې ماتن باندې شارح باندې اعتراض کړی دی. اعتراض پیدا کوي معترض وی د دې مقدمه تعریف چې کوم دی دا په وجه د حصر کې ذکر شوی او نه پوهیږي. د دې مقدمه تعریف چرته ذکرو دا په وجه د حصر کې دا ذکر شوی او اوس دوباره د دې د لپاره تعریف ذکر کول دا لغوه مستدرک دي سړي تاسو په یوه خبره باندې. نو دې لګي کېږي د دې نه مختلف جوابونه ورکړي. ښا درې مې حاشیه ته ګورئ. وی قیل ویلې شوي دي قد علم من دلیل الحصر تعریف المقدمه
تعریف المقدمه وی معلوم شوه دی د دلیل د حصر نه تعریف د څه د مقدمه نو فلا حاجت الى تعریفه ثانیا دوباره تعریف ته نشته حاجت نشته تاسو نه کنه ها نو دی وی وجيب عنه بوجوه د دینه جواب ورکړی شوی دی په مختلفو طریقو سره دوبنی جواب دارغه اجملا سیګلا چې په دلیل د حصر کې د مقدمه د بار څه شوی دا تعریف شوی او الله کې مقصد څه ګندې هغه تعریف دا نو هغه انحصار د اجزا او کوئی خبره باندې الله کې تعریف د مقدمه ضمن راغلی او دلته کې چې ګندې اوس د مقدمه تعریف ذکر کوي صراحتن او د ضمن نه پس یو شی صریحي ذکر شي هغه د صدلغه او مستدرک دا نه وایخه لکه ابن حاجر چې کوم دی ګوري ګستاسو خیالي په وجه د حصر کې د اسم د فعل او د حرف د درې وړ تعریفونه ذکر کړه او بیا به دا غین رسم چې کوم دی الاسم ما دل علی معنى فی نفسه وای بکنه ها دا څه لګا او دا به ذکر کوي ځکه حالده کې د وجه د حصر نه معلوم شي وو خو څنګه ضمنان او دلته کې بیا دوباره چې کوم دې صراحتن څه کوي دا بیانې نو تصریح رسو د تضمین نه د صدلغه او مستدرک دا نه وي پوښوي نو ټیک ده چې د وجه د حصر نه د مقدمه تعریف معلوم شوی او صراحتن دي نه نو معلوم شوی ضمنان معلوم شوی وی الاول اولنی جواب دا دی چې انه فی الاول غیر مقصودین د مقدمه دا تعریف چې کوم دی دا په وجه د حصر کې دا مقصود نو او مقدمه کې دا وجه د حصر کې نو او فی ثانی مقصودون او په ثانی کې چې کوم دی دا مقصود دی په ثانی کې څه دی دویمه وجه دا ده د دې اعتراض چې کوم دی دویم جواب کوي د معترضه دلته کې د مقدمه د پر تعریف ذکر کول چې کوم دی دا لغو مستدرک دا نه دی البته کې صرف دا خبره معلومه شوه چې مقدمه دا موقوف علیه د شروط العلم دا مقدمه دا موقوف علیه د شروط العلم دا نو دا مقدمه چې موقوفه ده سوي د شروط العلم وی دا چې څنګه مقدمه د علم کې دي شي دا څنګه مقدمه د کتاب کوم کې دي شي نه پوهیږي نو البته نو معلومات کم قسم د مقدمه مراد ده دلته کې ول مراد ها هنا سره عندما هو المراد کو چې البته کې مراد د مقدمه نه کم یو ده مقدمه العلم دا مقدمه الكتابه دا نه دا پوښوي وثانی دویم جواب دا ده چې ان فی الثانی د ثانی نه مراد دوباره تعریف ذکر کول ښا په دې ثانی کې په دوباره تعریف ذکر کولو کې افاده او فائده صدا زائده او زائده ده وهي الاشاره او غزياتي فائده چې کوم دې اشاره ده په قوله په دې قول باندې چې ها هنا والمراد بالمقدمه ها هنا اوس مقدمه العلم څنګه وی اعلی تعدد معنی المقدمه ودا بنا ده په تعدد د معنی د مقدمه باندې چې د مکه مقدمه نه کومه معنی مراد و دا موږ ته پتا نو او دلته کې څه شو پتا ولګی دا چې کومه مقدمه ده دا مقدمه العلم ده او درېمه خبره دا ده ها معترضه دلته کې چې موږ د مقدمه تعریف وکړو اوسوي دا دې د لپاره وکړو چې اصل کې دا رسو شرح ته متمهید ده رسو شرح ته څه او انده کې په وجه د انحصار کې چې ذکر و د هغه نه تمهید نه معلومېدو نو تمهید ته صغلا او مستدرک دا نه وای ښا وی وثالث دریم جواب دا دی انه تمهید وجه التوقف على الامور الثلاثه ودا تمهید دی دا وجه د توقف په باندې او امور ثلاثه باندې پوښتنه خبره باندې دا راځي د پاره څه دا تمهید شو نو دی ویل مراد بالمقدمه ها هنا مراد په مقدمه سره ها هنا فاوائل د کتابونو د منطق کې فاوائل د څه کې د کتابونو د منطق کې ما يتوقف عليه شروط العلم دا هغه کې سم دی دا هغه علم دی چې موقوف باغې باندې شروع پس کې په علم کې
تاسو کوی به خبره باندې اوس دلته کې محشي وي ما يتوقف عليه شروط العلم دلته کې مراد کم دی د معنا مراد علم دی ښا سری دا علم دی ځکه په دې باندې چې کم دی اعتراض کیږي معترض وي توی مقدمه غي ته ویل کېږي چې موقوف په هغه باندې څه شروع په علم کې دا شروع په علم کې چې کوم دی دا خو په شوق باندې بناوي نه پوهیږي شوق چې کوم دی دا موقوف علیه رسول دی د شروع په علم دی کنه او دا رنګ اراده څه شي دا موقوف علیه د شروع په علم دی کنه ها نو تعریف د مقدمه دا معنی نه شو د دخول د غیر ناشو کا اراده باندې څه شو دا باندې داخله شو کومي په خبره باندې څنګه باندې باندې شروع په علم کې څه وی دا موقوف وي تاسو شوق نه باندې مدرسه کې څه او دې اراده نو وته به نه پته تاسو پوښتنه خپل یاد ارادي نه کړي ښا یو بابا پاز د زمان بوډا دا یو څه څه وو ویلې کګه ما ولا بوډا غوې څه لیکو ارادي نوم دې روتا دا اورته ویا غشولې کجا ولي کې به زینا څنګه وي هغه نه ولي کجا ولي کې به زینا اراده یا ولدا اب میرا بھی پیرارا مانی سے ملائی تو ارادہ نہ رہا ابھی تک پاس پکارا سن لی یہ تو ارادہ نہ ہوئی پوچھ میں ہمارا ارادہ دیتا ہوئی کہ رکور نارا روان سے پدې نیت باندې چې مزه دا کار دا کوم او لاره کې چې عذر پیدا شو دا غي نه پس کم دی بیا پاتې کې ها هغه ته اراده وي چې په کاغذ لیکل څه دی دا اراده نه لګپ لګي خلکو سره ته دې کې پاتې ته پوهې څه خبره انا هون امریکای دا کار کرتا پوښي تبلیغ والا خپل احکام دي کنه ها فرض واجب سنت مستحب دا پکې نشته مکروه مکروه تنزیهی مکروه تحریمی دا پکې نشته مباح دا پکې نشته څه په خبره دا خبره د منبر نه کوي دا نفسه دا څه کنه حدیث ویلی بس پدې کې نقصان دی دا د تبلیغیانو احکام دي دا ته وایي کنه دا دې دا حرام دی دا مکروه دی دا فرض دی دا واجب دی دا سنت دی دا مستحب دی دا پکې نشته تاسو په تبلیغ دا وقته په تبلیغ دا ایمان کې مروه دا نو تکلیف یې راته فتنه دا کوي چې دا کوي کو په دماغ کار نه کوي نه بدلی ته زمام نه ډېر نه دا د دماغ مې کوم راکار کوي کنه مستقبل کې به د تبلیغ نه یو غټه فتنه جوړوي هغه دا چې د علماء د دې بدات یو لوی انقلاب راځي کنه ته په دې کې دایي جوړي څه څه خبره هغه کما تبلیغ چې کوم دی دا د حق معیار وګرځولو بس په تبلیغ کې عالم وخت لګولې دی خو زما وسره محبت یې کني دی لګولې د زمانه علامه خو دی په تبلیغ په معیار حق نو په څه به خبره باندې زموږ محلې ته د مخورو کې جماعت راغله ته وځي والا نو اساسه مروجه ما سره یو ځای ما سودا بیا هغه تبلیغیان ته دعوت کړو نو اساسه ماته د زبر بلات ول تکي بچیو برابر تو جماعت برال د جنا سونه یو امیر ته به پیژنې ول دا ګټورو د ګډا ساکین دی انجینیر دی سارے زموږ د خار کې سی ول بهر کې ته پوسی او نو څه کې هغه پروفیسور دی هغه لګیو خبرې کې دي په خبرو کې د کمرې د مفتی څخه کمه خبرې دا خبرې چارو چې نو ما څنګه کمرې لګا دا ورته فضایل بیان الحمدلله خدای پاک ولا خپل ور کړی دا بزرګي ولا ور کړی دا علمیت ولا ور کړی
او زمونږ د باره باعث د فخر دی چې خدای پاک موږ هغه په کلي کې پیدا کړي وو زمونږ په ډېر صفت کوو استاد هم دی ټولکلیم کې سترګې پوچې دي که نه خیر هغه ځان له خبرې وي خو لکه خدای پاک چې کم کمالي ښې د هغه چا نه پټ نه دی کوم به د هغه د دین محنت چې څومره خواري ده نو چې کوم خلک ورسره جوخ پاتې وي د پته لګي نو ما د هغه صفت بیان کړو چې اشفاق سے کوي کبھی مرکز آتے ہیں کبھی مرکز آتے ہیں یعنی مجھے پتا اپنے پوچھو بدمارا تندیر اوران کو گا اشفاق سے رحمانی پوچھ حضرت امیر سے یہ رچی دا خدومت مطلوب پلے کی ادھے اصاب دے ہاں اذا خدومت کے گم میں مصروف پلے کی کیونکہ موٹور کا ملو سی بھی رہا ہے یہ اچھا چکی تھی اللہ صلی اللہ علیہ علاقه کې خو د دې دا تاسو باندې باندې قسم نه دا تلویت 50 کاله در قسم نه کله یو خوا منډه وي تقریر لذي کله بل خوا منډه وي تقریر لذي کله یو خوا ځي کله بل خوا ځي لګیا دي د خلکو د ګمبه اصلاح کې الله ته کار دي تاسو هغه څنګه ښکاری او صرف یو مرکز سره د ډېر لوی کار ښکاری تاسو ته تبلیغ معیار حق نه دی ښا معیار حق څنګه د صحابه دي قرآن دے سنت دے تبلیغیان داغی برابر خدام تا خلق دی او بدای داغی نا خلاف شو کنا بیادام دیر بد خلق دی گوری من گڑو مرگری نیو تاسو پوش ہوئی نو علمو سر لگا دیر سخ عداوت دے دهر نو ورقوا تمو یو امیر سیر دی نما تا ہوئی چی دا مونگ تا مشران ہوئی کنا چی دا تاسو دا علمو نا تا پوشونا تا ہوئی وی دا مونگ تا دا عام علماء نیا دی وی دا مونږ ته هغه عالمان یادي چې هغوی په تبلیغ کې کار لګېدی ځکه پې پوهېږي وی دا عام مليان مونږ په کار نه پوهېږي هلکه که ستا کار د شریعت مطابق خو ملا به پې پوهېږي که خلاف شریعت وي غیر پې موږ پوه نه کړي که نه دا تبلیغیانو اراده ده ښه شوق او زه ارادې پورې مې ورته خبره وکړه ډېر به په ایمان نه راوړئ مینه ورسره ساتئ حق معیار ده نه ګرځوي ښه بعد دین یو شوبه کې لګیا دي ټول دین نه نیولې او هغه دا پوښتنه کوي چې تبلیغ ټول دین کو بس په دې کوشش کې راغوره تاسو په یاد نه بیا وو چې ما ورته دي په دې کوشش کې بس موږ دا تبلیغ نه دی دا پوره دین دا مجاهد به دي د مدرسې طالب به دي پیر پیدا دي په دې چې لګا ځای پاک کافری تیران کنه لیکن وکړه کپیری زرم خوښ دی چې ذوالفقار دی ما سره مسجد نبوي کې د حرم کې مسجد ابوبکر کې په کورسۍ باندې چې کوم دی ناستو نو کمزورې شوی دی د ماسپښین لمونځ و د ماسپښین لمانځه کې چې کوم دی لکه کورسۍ کې ناست و د نسل نه فارغ شو نو زه ورله ما ورسره مصافحه وکړه داسې مې ورته خپل کړو دوره دې مې لګېدلی و مسجد ابوبکر کې نو د انډیا یو تبلیغي ما سره میله وشول ته کې حرم کې که نه ما ته وی چې یہ کون ہے مجھے تو مشہور شخصیت ہے پیر صاحب ہے یہ کیا نام ہے پیر ذوالفقار صاحب بریلوی ہیں ان کے 4 مہینے لگ چکے ہیں اچھا مرکز جاتے ہیں چلو ان سے پوچھ لو کیا مرکز جاتے ہیں کہ نہیں مانا بلا دا پوچھ گیا تو کہ چکا سڑے رہنے ایک دنیا دا ہونے کا لگ رہا ہے ہر سڑے ہوتا اللہ میرے اللہ سے پوچھی کئی صاحب نے بھی پوچھے کہ ہوتے ہیں اور مرکز تا پوچھی نہیں مرکز سب پوچھے دا چې دا ډېر کمه کې لري دا خبرې کوي تاسو وایئ تبلیغ د حق معیار نه دی ښه تبلیغ د دین یو کار دی بس جهاد یو کار دی درس و تدریس یو کار دی تاسو وایئ دلته کې دغه راغلی دا فرجان مولي صاحب هلته مدینه العلوم ته توتیانې کېدې نو نسبت یو نوم بس حال لاړ شي او چلېره لاړ شي او ډېر زیات امت ته ضرورت دی او دا چل دی او هغه چل دی
دا او کارګزاري دې څنګه راته بیانولې نو کو په پویو او کارګزاري دې څنګه بیانې دي دا چل دی واغه چل دی دا چل دی واغه چل دی ما ته یې ربي دې د جماعت من نه حق دې ځکه په مونږ باندې او اتی خبره درته کوم تاسو خدای جلسه ده کنه دا ټول خلک په تبلیغ کې لاړ ویاو دي ما والله کدا د صحابه طریقې چې ټول خلک د تبلیغ نه اعلان دا ټول صحابه تبلیغیان نو او نو صحابه چې کوم په دې طریقه باندې تبلیغ کړو دا خیره خدان له خبره ده او ما ویل حضرت لکه څنګه چې امت ته د تبلیغ ضرورت دی کنه امت ته د یو څه خو د دې سم ضرورت دی امت ته د یو څه مفتی ضرورت دی امت ته د یو څه مدرس هم ضرورت دی پکار دی کنه مدرسې د یو څه مدرس نو مایل په تبلیغ کې الحمدلله تاسو په لکونو خلقو لګول تاسو ضرورت کې پورا کوو او چې څومره خلک تاسو په مدرسو کې داخل کړي دي کنه نو موږ د خپل مدرسو نه په درګونو علما درکا او تاسو سره څنګه په تبلیغ کې مرګري شو لګا تاسو سره تبلیغ کوي او تاسو له خدای جزای خیر درکړي تر اوسه بولتا اوس موږ له یو مولا رانه کوه چې هغه زموږ د مدرسې کې خو لري ته تبلیغ نه کوي تاسو د مدرسې کې خو لري په پوره پاکستان کې نشته تاسو د مدرسې مفتی چې ګمدې په پوره پاکستان کې نشته هغه په خلک دي او هغه نه چې ګمدې د مسایل په اړه کې تاسو کې تاسو نه فارغي او مې د مدرسین هم دا حال چې تاسو مدرسې کې سبق وښین او مدرسې کې استادي بشي کولې هغه دی حشو کتابونه په ویلې شي دا د حشو ولا کتابونه دې بس تاسو دې ته راځي شي ویلې مې نه مدرسې کې جوړ تاسو بدل دا وړر ګرام دی نو ما ورته ویل چې لکه دا ضرورت به نو څه پورا غي تاسو نه خو پاتې نو موږ ما خواته بوله چې بيخي د امت به زه به سره ان شاء الله سي روزه هم لګو چې لبم لګو خدا نه چې په مخه باندې بخلاص چې بل کار باندې ټوټو ور په تبلیغ کې وي دا روان دي دني وجيبه بادشاہي د تبلیغان که زمونږ جمعه تراشي هم موږ دې خبرې ورو زمونږ دې جمعه تور هم موږ دې خبرې ورو دا څه لګا کله مرکز ناراشي هم دې خبرې کې موږ بیا اورو کوم مرکز فلاتو هم دې به خبرې کوم موږ څه کوو دا به اورو زه د زمانه علامه ولیم نه ما و منبر ته نه پریدي تبریګي نو هلته به مورې او دلته به مورې په دې د دې ولا چا وګړي دا چې تاسو داخل کو دا خبرې به تاسو به چا نام نورای او په تور دا خبرې کې نو یو وخت له بیا هغه نه پس خبرې کو دا دې راګه اپنه دې خبرې کې اروم دی وتا نو مراد د مقدمین کله شو او دلته کې په مقدمه کې دا ما چې کوم دی دا عبارت د علم نه دی نو ول مراد بالمقدمه ها هنا مراد په مقدمه سره ها هنا په کتابونو د منطق کې ما هغه علم دی هغه معلومات کی يتوقف عليه صروف العلم چې په هغه باندې صروف علم کې دا موقوف ده نو هغه تعریف موضوع او غرض دی او ته په دې باندې چې کوم دی دا شروع ولی موقوف ده دا وجود حضرت چې کوم دی دا وجه دا بیان